السلام علیکم مرګرو، څنګه یې تاسو ټول ښه؟ نن به زه ستاسو سره د چڼې یو داسې مزیداره او داسې اسانه ریسیپي شیر کوم چې خوند به یې د بازار والا چڼې نه هم ښکلی وي. نو دا د شپې ټایم دی او موږ به دا پوره شپه اول خوشته کړو او سحر به بیا پخو. نو دلته ما 1 کیلو چڼه واخیستله. اوله به دا زه 2-3 پیرې ښه وینځم. چڼه ما ردې کپ نه ولا اخیستې ده، کومه چې ډېره ښکلي او ډېره غټه غټه ده. په دې کې یو بله چڼه راځي، هغه ډېره وړه وړه وي. نو زما هغه ډېره نه خوښه. زه چې کله هم چڼه راوړم نو دا غټو غټو دانو والا راوړم. دلته ما چڼه 2-3 پیرې وینځله او اوس مې پکې نورې اوبه واچولې. پوره شپه به یې همداسې پرېږدم چې ښه خوشته شي. چې خوشته شي نو بیا به یې پخوم. نو پوره شپه مې چڼه همداسې پرېښې وه. چڼه زموږ سمه پسته شوې او ښه خوشته شوې ده. نو دا سپین زګ والا اوبه به ترې موږ بیا توی کړو او بیا به پکې نورې اوبه واچوو او وبه یې خوټ کړو. نو دلته مې کوکر راواخیستو او اوس به پکې دا ټوله چڼه واچوم او یوه غټه چمچ به پکې مالګه هم واچوم او اوبه به پکې دونه واچوم په کمه کې چې چڼه زموږ ښه ښکلې مزیداره خوړینه پخه شي. نو تاسو چې کله هم چڼه پخوئ مالګه پکې لازمي اچوئ، د هغې سره چڼه ډېره زیاته ښکلې خوندوره پخیږي. نو دلته ما په کوکر باندې سر بند کړو او اوس په دې له زه 40 منټه ورکړم. 40 منټو کې به دا ښه خوړینه پخه شي. نو په منځ کې به زه د کور صفایي وکړم، ځکه چې د سحر 11 بجې دي. ما صرف ناشته کړې ده او باقي کارونه راته هم لا داسې پراته دي. نو دا کچن دی، تاسو کتلی شئ چې څومره ډېر څښا دی او دا بیا لاندې ځای دی کوم کې چې موږ هم خوراک کوو، هم پکې لمونځ کوو، هم پکې کینو پاسو هر څه کوو. نو دلته خو جاروګانو نه وي، خو بس دغه د ولاړې دا برشونه یې دا مې واخیستو. اول مې کچن را صفا کوو او بیا مې دا لاندې ځای صفا کوو. نو تاسو کتلی شئ چې څومره ډېر ګندونه زموږ په دې کور کې جمع شوي وو. زموږ کور یو وړوکی ماشوم دی نو دا ټول ګندونه اکثر هغه کوي. نو اول مې برش باندې ټول ځای صفا کو او اوس به پکې پوچه ووهم. پوچې سره به دا سم پړق ووهي. پوچه مې اول د ډیټول باندې ښه وینځله او بیا مې بالټي کې نور ډیټول واچوله او هغې کې مې بیا پوچه ووهله او بیا مې پې دا ټول کور را صفا کو. نو ډیټول سره صفایۍ سره کور نه جراثیم هم لرې شي او ښکلی چمک هم ووهي او په کور کې ګنده سمیل بالکل نه وي. نو پوچې نه بعد دا وګورئ څومره پړق وهي. نو داسې ټول کور زموږ سم پړق وهلو. یو خو دا ټایرونه سپین او خړ غوندې دي چې لږ هم څښا شي نو بیا سم ډېر زیات څښا ښکاري. خو ښه خبره یې دا ده چې څونه زر دا څښا کېږي نو هماغومره دا پاکېږي هم ډېر زر. نو 40 منټو کې ما هم لوښي وینځله، هم مې پوره کور صفا کړلو او د چڼې هم 40 منټ وشو. اوس پر دې نه سر لرې کړو. مرګرو چڼه زموږ ښه ښکلې او ښه خوړینه پخه شوې ده. نو اوس په زوره دې نه نیمه داغ کړمه او نیمه کې به بیا بله ورځ وریجې واچوم. مرګرو ستاسو د ښوو دپاره مې دا 2 دانې راواخیستې. تاسو وګورئ چې څونه خوړینه دا پخه شوې ده. اوس په یو بل لوښی راوالو او په هغې کې به لږ شان تیل واچوو. چې تیل لږ ګرم شي په هغې کې به مونږ 1 غوټه د پیازو واچوو. د پیازو مې 1 غټه غوټه راواخیسته او په چاپر کې مې ښه میده کړه او بیا مې تیلو ته ور واچوله. اوس چې پیاز لږ شان سره شي نو بیا به موږ په دې کې 1 چمچه اوږه او ادرک واچوو. اوږه او ادرک ما د مخکې نه ټکولی دی او په فریزر کې مې ایښودي دي، داسې کیوب مې ترې جوړ کړي دي. نو چې کله هم کټوی پخوم نو بس داسې یو کیوب ترې راخلم. پیاز، اوږه او ادرک چې ښه سره شو نو بیا مې پکې 3 دانې ټماټر واچوله او 2 دانې شنه مرچکې، کوم چې ما یو ځای په چاپر کې ټکولي. که ستاسو سره چاپر نه نو تاسو پیاز ټماټر واړه هم کټ کولی شئ او په دې کې اچولی شئ. خو نن سبا دا سیزونه عام دی، چاپر تقریبا د هر چا سره او په مسالو کې مې پکې لږ زیره واچوله، لږ سور مرچکۍ مې پکې واچو، دنیا مې پکې واچوله، نیمه چمچ مې پکې مالګه واچوله او نیمه چمچ مې پکې کورکمان واچوله. کورکمان یعنی هلدي دا د دردون دپاره ډېر زیاته ښه نو خامخا کټوی کې لږه اچوئ. چې داسې خو هېچاته نه یاده چې پۍ یا اوبو کې واچوئ او ویسکئ. نو چې کټوی کې تاسو لږه هم واچوئ نو ټول کور والا به یې وخوري. نو اوس مې بیا چاپر واخیستو او په دې کې مې 1 غټه چمچه ماسته واچوله او یو وړوکې کنډولې مې پکې خوټ کېدلې چڼه واچوله او چاپر به پې داسې د 1 منټ دپاره تاو کړو چې د دې مزیدار شان پیسټ تیار شي. د دې پیسټ اچولو سره به چڼه زموږ ډېره زیاته ټینګه او ډېره زیاته خوندوره وي. نو دلته مسالې زموږ ښه ښکلې سرې شوې. اوس په پکې مونږ اول دا پیسټ واچو. پیسټ ډېر زیات ټینګ دی نو چاپر کې به لږې اوبه واچو او دا به ښه را صفا کړو او بیا به یې واچو. اوس په دا داسې 1-2 منټو دپاره دې مسالو سره پوخ کړو. چې دا ښه ښکلی پوخ شي نو بیا به پکې مونږ چڼه واچو. نو چڼه زموږ سره 1 کیلو وه، نیم کیلو به مونږ نن پخه کړو او نیمه کیلو به مونږ بیا بله ورځ پخو، ځکه چې زموږ په کور کې کسان لږ دي او نیم کیلو چڼه زموږ دپاره بس ډېره ده. نو چڼه او چڼې والا پیسټ مونږ ښکلې ولړلو. اوس به پکې مونږ یو وړوکی کپ د خوټ کېدلو چڼو اوبه واچو. اوس به پې سر کېږدو او داسې 10 منټو دپاره به یې پخه کړو.
نو دا چڼه تی ما پاتې کړله. دا چې یخه شي نو دا به زه فریج کې کېږدم. نو 10 منټه بعد چڼه زموږ بالکل تیاره شوه او بس به پکې مونږ یوه چمچه ټکېدلې تور مرچکې واچوو. تور مرچکې نه تور مرچ یعنی کالی مرچ. تور مرچ مې پکې واچوله. نو اوس به یې ښه ولړو او داسې د 1 منټ دپاره به یې نوره پخه کړو چې د مرچو ذایقه هم په دې کې ښه ښکلې راشي. او بس چڼه زموږ تیاره شوله. نو تاسو ته کتی شئ چې څومره ټینګه او څومره ده خوړینه پخه شوه. نو ډېر اسانه طریقه ده. په دې کې بس بیسیک شی د چڼې خوشتول دي. چڼه چې تاسو پوره شپه خوشته کوئ نو دا بیا ډېره زیاته ښکلي او ډېره خوړینه پخیږي. زه چې کله هم پخلی کوم نو تیل پکې ډېر لږ اچوم او بیا چې کله پخه شي نو له پاسه پې لږ زیتون تیل واچوم. مطلب چې کله مونږ خورو نو بیا پې زه لږ شان زیتون تیل واچوم. دې سره ډېره زیاته ښکلې ذایقه راځي. نو نن ما ستاسو سره د چڼې ډېره اسانه او ډېره ساده طریقه شیر کړه. کوم خوښه شوي یې نو په دې خبره زموږ دا چینل هم لایک کړئ، شیر یې کړئ او هم یې سبسکرایب کړئ او خپل خپلوانو سره هم دا ریسیپي شیر کړئ چې هغوی ترېنه هم خوندونه واخلي.